بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولی حصې 143 نمبر سبق دی، یو سل د 43 نمبر او الدرس الثالث والثلاثون یعنی 33 نمبر درس دی. په 33 نمبر درس کې به موږ ان شاء الله نن تمرین حل کوو. تمرین یعنی مشق. په تمرین کې دوه سوالونه راکړي. یو راکړي ترجم بالعربیه، ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. د پښتو جملې راکړي وي، د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ. او دویم سوال راکړي وي ترجم بالبشتونیه، په پښتو کې ترجمه وکړئ. یعنی اصل کې کتاب کې دلته کې دی ترجم بالاردیه، اردو کې ترجمه وکړئ، خو دلته کې مونږ دا کتاب په پښتو کې حل کوو، نو د اردو په ځای ما پښتو ولیکله. نو ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ. نو اول دا برنی سوال حل کوو. مونږ له د پښتو جملې راکړي، د پښتو 8 جملې راکړي دي. څلور ما د یو طرف ته لیکلي، څلور مې بل طرف ته لیکلي، بیا مې د مینس کې په دې سور مالکر باندې د هغې عربي لیکلې ده. نو د پښتو جملې دی خالد اذان اوري، خالد د بانګ आवाज اوري، اذان आवाज اوري. خالد اذان اوري او جمعات ته ځي. خالد اذان اوري او جمعات ته ځي. خالد يسمع، خالد يسمع الاذان، خالد يسمع، خالد اوري الاذان، اذان. خالد اذان اوري. ويذهب الى المسجد، ويذهب او زي الى المسجد جمعات ته، ويذهب هغه زي الى المسجد جمعات ته. خالد يسمع الاذان ويذهب الى المسجد. خالد اذان اوري او جمعات ته ځي. بیا وای زه د ګلاب ګل بویم، زه د ګلاب ګل بویم. یا مثلا دا ګل دی، زه داسې بویم ځان ته راکاږم، د دې هغه خوشبو ځان ته راکاږم. نو انا اشم، انا اشم، زه بویم الوردته د ګلاب ګل، زه د ګلاب ګل بویم. نو د ګلاب ګل ته وردتون وای، وردتون. او عام ګلونه چې دي هغې ته زهرتون وای. نو دلته کې د ګلاب ګل دی، نو ځکه وای انا اشم، زه بویم الوردته د ګلاب ګل، نو زه د ګلاب ګل بویم. باورچی مالګه سکی، باورچی چاته وای؟ زمونږ په کچن کې چې څوک پخلی کوي، هماغه پخلی والا ته باورچی وای. څوک پخلی کوي که نه، انګورې پخی، سالن پخی، روټۍ پخی، چې څه پخی که نه، کم کس چې څه سیز پخی هغې کس ته باورچی وای. په دغه کې دی زمونږ اردو کې یا عام معاشره کې ورته باورچی وای، او په عربي کې ورته طباخ وای، طباخ. ٹھیک شو جی. نو باورچی مالګه سکی، یعنی مالګه داسې راواخلي او په ژبې سکی. نو الطباخو، الطباخو باورچی، الطباخو پخلی والا. یذوق، ذاق یذوق معنی را سکل، یذوق الملح مالګه سکی. الطباخ یذوق الملح، طباخ یعنی دا باورچی مالګه سکی. زید سمجھدار دے، پویا دے، سمجھدار دے، پویا دے، عقلمند دے. نو زید عاقل، زید عقلمند دے، اخیار دے، سمجھدار دے، پویا دے. نو زید عاقل. ٹھیک شو جی. اوس دا بل دی وای اول سوچ کوي، اول سوچ کوي بیا خبره کوي. اولا یتفکرو، اول هغه سوچ کوي، اول هغه سوچ کوي. ثم یتکلم، او بیا هغه خبرې کوي، هغه خبره کوي. اول سوچ کوي بیا خبره کوي. اولا یتفکر ثم یتکلم، اول سوچ کوي بیا خبره کوي. اوس مخکې وای خپل استاد سره، خپل استاد سره په ادب خبرې کوي، خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. هو یتکلم، هغه خبرې کوي. هو یتکلم، هغه خبرې کوي. مع استاذه، خپل استاد سره. مع استاذه، مع معنا د سره، استاذه خپل استاد، بادب ادب سره. نو خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. هو یتکلم مع استاذه بادب، هو یتکلم مع استاذه بادب، یا داسې په وقف باندې بې ادب وایا. نو هغه خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. شاهد د ټلۍ اواز اوري، شاهد د ټلۍ اواز اوري. شاهد یسمع، شاهد یسمع، شاهد اوري. صوت، صوت الجرس، صوت اواز ته وایي، الجرس ټلۍ ته وایي، اردو کې ورته غنټي وایي، غنټي. او سکول ته ځي. ويذهب او هغه ځي الى المدرسه سکول ته. نو دا زمونږ د پښتو جملې وي، د هغې مونږ عربي جوړه کړه. دویم سوال راکړی دی وایي ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړئ. ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړئ.
یا خالد اوس یو استاز دی یا یو بل سړی دی هغه د خالد ته خبرې کوي چې ته داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه نو هغه ورته وایي یا خالد ای خالد یا خالد ای خالد نو هغه جواب ورکوي نعم یا سیدی نعم یا سیدی جی زما محترمه یا جی زما سرداره دواړه معنی کولی شي نعم یا سیدی جی زما مشره جی زما محترمه جی زما استاذه نو اوس ورته هغه وایي هغه استاذ فرض که استاذ ورته وایي انظر الی السماء انظر دا د امر صیغه ده ته وګوره انظر ته وګوره الی السماء اسمان ته ته اسمان ته وګوره هغه ورته وایي انظرو دا انظر د امر صیغه ده او دا انظرو چې دی که نه انظرو دا د واحد متکلم صیغه ده انظرو الی السماء انظرو زه ګورم الی السماء اسمان ته زه اسمان ته ګورم اوس ورته وایي ماذا ترى ماذا ترى دا ترى چې ده که نه ترى دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده او دا انظر دا د امر صیغه ده انظر امر ترى واحد مذکر حاضر انظرو دا د واحد متکلم صیغه ده نو اوس ورته دا استاذ وایي ماذا ترى ته څه وینې هغه جواب ورکوي ارا دا د واحد متکلم صیغه ده زه وینم ارا زه وینم طائرة مرغۍ زه مرغۍ وینم ٹھیک شوه ارا طائرة دا طائرة دی زه مرغۍ وینم ارا زه وینم طائرة مرغۍ اوس ورته استاذ وایي ماذا تسمع د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده ته څه اورې تسمع معنی ده ته اورې او ماذا معنی ده څه ماذا تسمع ته څه اورې هغه جواب ورکوي اسمع دا اسمع د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده اسمع زه اورم صوت الجرس صوت الطائرة د مرغۍ آواز صوت آواز ته وایي طائره مرغۍ ته وایي نو اسمع صوت الطائرة زه د مرغۍ آواز اورم بیا ورته استاذ وایي شم دا شم یا شم چې دی که نه دا د فعل مضارع صیغې دي شم یا شم معنی ده بویول یو څیز داسې پوزې ته نیول او ځان ته راښکل بویول او شم پکې د امر صیغه ده شم ته بوی کا شم دا د امر صیغه ده شم هذه الزهره شم ته بوی کا هذه الزهرة دا ګل بوی کا ته دا ګل بوی کا شم هذه الزهره شم هذه الزهره ته دا ګل بوی کا ما تاسو ته وختي ووي چې یو زهره وي زهره نو زهره چې دی عام ګل ته وایي دا هر یو څیز ګل ته وایي او یو ورده وي ورده دا وردتون چې دی دا د ګلاب ګل ته وایي ټیک شو جی نو شم هذه الزهره استاذ دی شاګرد ته وایي دی خالد ته وایي شم ته بوی کا هذه الزهره دا ګل نو هغه ورته وایي اشم دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده اشم زه بویوم هذه الزهره دا ګل اشم هذه الزهره زه دا ګل بویوم اوس ورته هذه الزهره ترې كيف رائحتها استاذ ورته وایي کیف څنګه رائحه خوشبو ها د دې ګل د دې ګل خوشبو څنګه ده کیف رائحتها د دې خوشبو څنګه ده کیف رائحتها د دې خوشبو څنګه ده هغه جواب ورکوي رائحتها طیبه د دې خوشبو طیبه ښه ده یعنې ښکلې خوشبوی ده ښه خوشبوی ده اوس ورته استاذ وایي خذ دا د امر صیغه ده خذ معنی ده ته واخله خذ ته واخله هذه التفاحة دا سیو هذه التفاحة دا سیو هذه معنی ده دا او تفاحه سیو ته وایي سیو اردو کې ورته سیب وایي سیب وکل او دا کل هم چې دی دا هم د امر صیغه ده د کل معنی ده ته وخوره ها دا نو دا سیو ورته یادوي استاذ دې شاګرد ته وایي خذ هذه التفاحة دا سیو واخله وکلها او دا اخوره دا سیو واخله او ته دا اخوره ته دا سیو واخله او وی خوره هغه ورته وایي اخذو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده اخذو زه اخلم هذه التفاحة دا سیو و آکلو او زه خورم
واکلو دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. واکلو ها او زه دا خورم، زه دا سیو اخلمه او خورمه. اوس ورته استاذ وای کیف طعمها، کیف معنا د څنګه، طعم ذایقې ته وایي، طعم ذایقې ته وایي، او ها د دې سیو یعنی دا سیو ورته یادوي وایي چې د دې ذایقه څنګه ده، د دې خوند څنګه دی. کیف طعمها د دې خوند څنګه دی، د دې ذایقه څنګه ده. کیف طعم خوند ته وایي، ذایقې ته وایي. ها د دې یعنی د سیو طرف ته اشاره کوي، د دې خوند څنګه دی. نو هغه ورته وایي طعمها د دې خوند لذیذ مزیدار دی، د دې ذایقه مزیداره ده، د دې ذایقه مزیداره ده. ذایقه هم ورته وایي، موږ ورته خوند وایو، خوند یعنې ښکلی خوند دی، ډېر ښکلی خوند دی. نو طعمها لذیذ، طعمها لذیذ د دې خوند لذیذ دی، مزیدار دی، لذیذ مزیدار ته وایي. ټیک شو جي. نو دا زمونږ د 33 نمبر درس مکمل تمرین هم حل شو. په تمرین کې موږ له صرف دا 2 سوالونه راکړي، نو دا 2 سوالونه هم الحمدلله حل شو او پورا درس دا 33 نمبر درس ختم شو. دې نه پس به انشاءالله موږ د 34 نمبر درس ابتدا کوو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.